نمانی نمانگوی چه حدیث نے انکار دسیدے لکا دا قرآن نے انکار ذکر قرآن پاک کی اللہ فرمائی تاسو منز وکای و منز سنگا وکو کم وقتی وکو پا کما طریقہ باندی وکو دا دے طول بیان پیغمبر علیہ السلام کرے دے وچتا دا پیغمبر علیہ السلام خبری نمانی دا دشو لکا چتا قرآن نمانی او داڑے خندی نم سبا پا بعض وقت بدی ٹیوی باندی هم رازی دیر خیخی خبری کئی بعض تعلیم یافتہ طبقت نا متاثرش لگا یونو مزتا سوالم جاوید غامیدی دا بٹیوی باندی رازی نم سبا بہر دے دا منکر حدیث دی احادیث نمانی دا سی نوی چیز حدیث نمانا دا سی الفاظ او دا سی طرز اختیاری چی تبا پخبلا دیتا مجبورا چی دا پیغمبر علیہ السلام خبری ندی پیغمبر علیہ السلام دا سی نشوی اللہ پاک ہستی وا اولوی ذاتو دا خبری دا پسی دی خلق جوڑی کری دی عزت مندو احادیث دا پیغمبر علیہ السلام الفاظ دی او دا قرآن وضاحت دی اور بے اصح الکتب بعد کتاب اللہ قرآن پس دویم نمبر کتاب مرتبہ چا اللہ ورکڑی دا اگر دی کتاب تا اللہ ورکڑی دا دا امام بخاری رحمت اللہ علیہ دا کتاب دیر اللہ دیرو نیا مرتبہ ورکڑی الحمدللہ نن دو خوشحالی نستاسو بدی کلی کی راجم دی دا قرآن تفسیر ہم وشو اور دا بخاری شریف ختم ہم دی عزت مند دغه بچینی دغه جنکی الحمدللہ درام خیلو دکلی چدا دا سرک نم دیر لڑی دی دا دنیا تعلیم کم دیر رست دی الحمدللہ دا علماء پا محنت سرا نن آغا جنی درام خیلو آغا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ستاسو پکور کسی دیغا وی سمرا لویا خبر دا او سمرا دا علماء دا محنت آغا سمرا دا اللہ دا دنیا گوٹ گوٹ تا چلی آغا رسی عزت مندو دا زمان دا دیوبند علماء آغا ریر لری سوچ دی ہر کلا چیزمان دا دیوبند علماء دا سوچو کو چیرا طولا دنیا کی دا خض و تعداد زید تی دا سڑونا سوا دا دو ملکونا دو ملکونا دا سلی چاہے کہ دا سڑو تعداد زید تی یو چین او یو جرمنی چین او جرمنی کے دا سڑو تعداد زید تی نورا طولا دنیا کے دا خض و تعداد زید تی اللہ دا من دا علماء پا دماغو کے دا خبر واچولا سنگا چے دا جینا الکانو مدرسی مدارس ضروری دی دا شانتی دا جینا کو دا پارا ہم دا مدارس انتظام پکار دے نن الحمدللہ زمان دا وفاق المدارس العربیہ ملتان چکم بورڈ دے اور بائی کے کم امتحانات سکالی شمی دی نیزت مندو تاس بحیران شئی چے دا جینا کو تعداد زیادہ دا الکانو دا جنکیو دیر امتحان ورکڑی دی الکان دمرن دی آبیم کم مدارس چی رجسٹر شمی دی آغا دا جنکو مدارس زید تی دا الکانو دا مدارس تاسو طولو الحمدللہ دا علماء آغا سوچ و فکر دی چی دا دی امت خیرخواہ دی غواری چی دی امت تا خیر چی دی آغا ورسی گی و دی دا برا دا جنکو دا مدارس انتظامی وکو عزت مندو دا اخیری باب دے او اخیری حدیث دے پدی کڑی اگت بحث دے اگا بحث چیزتا ستا قوما نوڑیر وقت آغیبانی لگی ویمسو خبر بزتا ستا اجمالا بیان کم او دبادو خبر بزتا تفصیل بیان کم دی مقام کی لس خبر دا ضروری دی اولا خبرہ دا امام بخاری دا زندگی بعض حالات دیم دا دی کتاب بارک دریم دا دی باب غرض و مقصد سلورم دا مخی باب سر ربط او پینزم دا کتاب التوحید ورد علی الجہمیہ سر ربط او شپگم دا دی الفاظ و وضاحت وم دا سند ببارکی و سو خبری اتما دا الفاظ دی حدیث مبارک
او نهمه خبره د وزن د عمل چې اعمال به تللی شي. او لسمه خبره امام بخاری دا حدیث په آخر کې ولې راوړو، دا بابي په آخر کې ولې راوړو؟ دې کې څه خبرو ته اشاره ده؟ اوله خبره د امام بخاری د زندګۍ حالات دا ډېر اوږده دي. دا دوه ورونه او د یو نوم دی محمد او د یو نوم دی احمد. محمد ابن اسماعیل او احمد ابن اسماعیل، د پلار نوم یې اسماعیل. پلار یې چې وفات شو نو دا ماشومان، خو پلار یې ډېر مالدار و. وصیت یې وکړو چې یو زما په دې مال کې 1 روپۍ حرامه نشته. دویم دا دی چې زما دا مال دا زما د بچو په علم باندې به لګي. او مور هغې بیا د دې د تربیت ذمهواري واخیستله. دی ویله تاریخ چې وګورې اکثرو ځایونو کې چېرته چې دا تللي دي نو مور هم ورسره ده. حج ته تللي دي 15 کاله به یې مور یې واپس راغله او دا یو ورور یې واپس راغی. امام بخاري رحمت الله علیه 15 کاله حرمینو کې تیر کړي دي. او د مور د تربیت اثر دی چې یو ځله ماشومان کې بیماری راغله، هغه بیماری سره دا ړوند شو. دا زوی د دې محترمې مورې، خو مورې همت پرې نه ښودو او دعاګانې شروع کړې چې یا الله زما بچي ته نظر واپس، ای الله ته مړي ژوندي کولی شي، زما بچي ته نظر واپس کولی شي. دعاګانې کولې الله ورته نظر چې دی هغه واپس کو. عزتمندو د مور د دعا اثر هم وکتو چې څومره اثر و هغه دعاګانو د وجې نه الله د ده بچي محمد ابن اسماعیل ته الله نظر چې دی هغه واپس کو. او عزتمندو موږ او تاسو چې تاریخ وګورو، ډېر علما داسې دي چې د هغوی د تربیت کې د مور لوی کردار دی. دیوانه کتابونه وایي د بچي دپاره اوله مدرسه د مور غېږه ده. د مور غېږې کې دا دعاګانې مې یادوي چې مور یې دینداره وي نو هغه به بچي ته دعاګانې یادوي، هغه به تلاوت کوي، هغه به ذکر کوي. د هغې ښه اثر به په بچي باندې چې دی هغه راځي. زموږ د علماو کې عالم تېر شوی دی، ډېر لوی بزرګ او ولي قطب الدین بختیار کاکی رحمت الله علیه مشهور دی. د تصوف په کتابونو کې هم تذکره شته دی او د تاریخ په کتابونو کې هم تذکره شته دی. یو ځله دا تبلیغي سفر باندې ووتو او ډېر لږې ورځې پس زر واپس شو، خو ډېر خوشحاله و. مور ته نه تپوس کړو چې بچیه ته خو دا ځل زر واپس شولې او ډېر خوشحاله رالي. نو ده ورته ویلې چې مورې ولې به نه خوشحالېږم، په دونه لږو ورځو کې دونه خلکو په ما ایمان راوړو. هندوستان کې چونکې هندوانو، هغه هندوانو خپل طور و طریقه پرېښودل او اسلام کې داخل شو. او دومره خلکو په ما په لاس بیعت وکړو. د بیعت مطلب دا دی چې زه به د شریعت مطابق زندگی تېروم، خو ستا په مشوره باندې. ولې به خوشحاله نه یې؟ نو مور ورته وایي بچیه څومره اجر او ثواب چې الله تعالی درکوي دومره اجر او ثواب به الله ماله هم راکوي. نو زه دې نه تپوس کوم مورې یو خو د دې وجې نه به الله تا ته د اجر درکوي چې ته زما مور یې. دویم د دې خاص څه وجه شته دی، هغه ته بچیه او د دې یو بله وجه هم ده. هغه وجه دا ده چې کله ستا پلار مړ شو نو ته ماشوم وي او زمونږ ډېره زیاته غریبي وه، په کور کې هېڅ نه و. ما به د مالدارو خلکو کورونو کې کار کو، چاله به مې جامې وینځلې، چاله به مې لوښي وینځل او هغوی به کمې پیسې راکولې. هغه ستا په تربیت او په علم باندې ما لګولې. او د دې سره سره هر وخت به ما ستا دپاره دعاګانې کولې. او بې چې خوشحالۍ وخت به راغی اختر به نو د نورو ماشومانو چې کمې کپړې وې
هغه شان دي کپړې به تعالی ما جوړولې چې ستا زړه کې دا را نشي چې زما پلار نشته دی زما به همداسې ښایسته کپړې وي یو دعا کې بچیه ته ما نه هېر کړې ستا دپاره څونه سختې ما تېرې کړې دي نو ده ورته وفرمیل چې مورې یقیني خبره دا ده چې کوم اجر او ثواب الله ما ته راکوي د هغې نه زیات ثواب الله تا ته درکوي وجه دا ده چې زه کوم ځای باندې ځمه خلک استقبال له ولاړي مولي صاحب را روان دی او تا چې کومې سختې تېرې کړي دي نه استقبال و نه هغه وخت کې خوشحالۍ مې وي تکلیفونه وو ما له چې الله څومره اجر راکوي د دې نه زیات به تاله الله درکوي نو د امام بخاري په دې لوی مقام ته رسېدلو کې اهم کردار دا د مور دی دویم د دې نه معلومه شوه چې مور دی خپلو بچو ته دعاګانې کوي دویمه خبره د دې کتاب باره کې دا کتاب امام بخاري رحمت الله علیه په 14 کاله کې لیکلی او 14 کاله د امام بخاري رحمت الله علیه بروجه وه او د دې یو دا بابونه دي ابواب د دې ترتیبي په حرمینو کې کړی دي او بیا یو حدیث د مختلفو علاقو کې چې دی هغه لیکلی دی او عزتمندو 90,000 شاګردانو ته دا کتاب ویلی لسکم 1,00,000 دا ته نه ډایرکټ د دې سبق ویلی دغه ټوله دنیا د امام بخاري شاګردان دي موږ هم شاګردان دي موږ شاګردان دي زموږ استادان هم شاګردان او چې ډایرکټ ته ویلی نو 90,000 ته شاګردانو ته سبق ویلی او عزتمندو امتحانات هم په ډېر راغلي کله یو ځای نه بل ځای ته یو ځای ته بلال حق به بیان کو هلته به اختلاف راغی هلته به څه مسله جوړه شوه هغه ځای به یې پرېښودو هغه ځای نه به لاړو دې وجې نه امام بخاري رحمت الله علیه بعضې وخت کې په دې منځ کې بسم الله لیکلي ده کتابونه دا وایي چې دا نورو بابونو کې بسم الله نه ده لیکلې او دې ځای کې بسم الله لیکلې ده وجه دا ده چې دلته وقفه راغلې ده یا بیمار شوی دی امام صاحب یا د یو علاقې نه بل ځای ته تللی دی هلته بیا د دې شروع چې دی هغه کړې ده عزتمندو د دې عجیبه علماو نور واقعات هم لیکلي دي خو چونکې وخت مختصر دی امتحانات هم په ډېر راغلي او حق پرستو باندې همیشه دپاره امتحان راځي حق چې کله بیان شي ضرور خلک مخالفت چې دی هغه کوي خو چې کله بیا حقیقت ظاهر شي حقیقت الله ظاهروي خو هغه عالم بیا دنیا کې نه وي وروسته بیا خلکو ته حقیقت ظاهر شي بیا کله افسوس کوي چې واه دې مولوي صاحب خو ډېره ښه خبره کړې وه زمونږ او ستاسو دا ایجنسۍ نه دي دا اته ایجنسۍ نه دي مومند ایجنسۍ او باجوړ او خیبر او فلان حکومت منصوبه جوړه کړه چې دا رات کوو دا سبب پته مولانا فضل الرحمن صاحب دامت برکاتهم العالیه فرمایل چې دې کې د قبایلو تذلیل دی د قبایلو حقوق په دې کې غصب کیږي دا د قبایلو سره ظلم دی ټول خلکو د مولانا فضل الرحمن خبره نه منله دا مولا کې د کم دی نه راغی او د دې مشر شاجیبلو د خیبر هغه دا تحریک مخې ته راوړی شاجیبل هم راغی مولانا صاحب نه معافي وغوښتله مولانا صاحب موږ نه غلطي شوې ده او نن ټول خلک وایي چې قبایلو چې کمزور نظام و هغه صحیح و د دې نظام نه دلته خو ډي سي به د سیشنجټ ته لیږي او سیشنجټ به د ډي سي ته لیږي ډي سي دا د سیشنجن کار دی او سیشنجن دا د ډي سي کار دی بل یو لوی نقصان دا وشو همیشه دپاره موږ د سنیټر نه محرومه شو زمونږ د نن نه پس به سنیټر چې دی هغه نه وي ولې سنیټر خو د پارټۍ په بنیاد باندې راځي او زموږ د ایجنسۍ یو سیټ دی نو په یو سیټ باندې پارټۍ په دله سنیټري چې دی هغه نه ورکوي نو مولانا صاحب هغه وخت کې ویلي وو
خلق مخالف و حسرور خلق یاره د مولانا صاحب خبره ډیره صحیح وه من خطا شوي وو خیبر کې پروګرامونه وشولو او د مولانا صاحب تایید یې وکړو چېرې موږ کاش چې هغه وخت کې په دې خبرو باندې پوه وي همیشه دپاره علما د دې قوم خیرخوا دي دې قوم ته صحیح لاره چې دی هغه ښیي خو قوم په خپله لار باندې روان دي چې کله سر نه اوبه واوړي بیا سوچ کوي چې او دا مولي صاحب خو ښه خبره مونږ ته کړې وه نن راته یو جج دی ما ته یاره دې ملک تباه او برباد دی ټولې ادارې چې دی هغه د یو بل سره په جګړه دي ملک د نهایتې تباهي طرف ته روان دی ما ورته ویل ما جج صاحب علماو خو د نن نه لس کاله مخکې ویلي وو که دا سړی م راوستو ملک به تباه او برباد کي ما له ولې تا مخالفت کو یاره ویل بس وروستو سړي سوچ چې دی هغه راشي د عزتمندو علما د دې قوم خیرخوا دي دوی ته صحیح لاره چې دی هغه کوي اوس هم ورته وایي چې کومه لار باندې روان یې د هغه ډکه لاره ده د تباهي او د بربادۍ لاره ده که نوجوانان هلکان ځي خو نه پوهېږي بعضې پویه خلک هغه رواني او په دې نارو باندې غلط چې دی هغه شي د امام بخاري رحمت الله علیه هغه زمانه کې پرې ډېر امتحانات راغلي او بیا دومره امتحان پرې راغی سخت چې د اختر اعلان وشو دعا کوي ای الله دنیا کې مې ځای نشته دی که آخرت زما ښایسته یې نو ما واخلې ای الله دنیا کې مې ځای نشته دی که آخرت زما ښایسته یې نو ما واخلې فوراً بدن باندې خوله شروع شوه او روح د بدن نه پرواز وکړو د دنیا نه لاړه عزتمندو په لکونو خلکو د ده په جنازه کې چې دی هغه شریک دا مختصر حالات درېمه خبره د دې باب غرض الله فرمایي ونضع الموازین موږ به ودرو د عدل او د انصاف تلې د قیامت په ورځ باندې د عدل او د انصاف دپاره به الله وي زه تلې ودرومه تلې جمع راوړله معلومه شوه چې ډېرې تلې به یا جمع د عظمت دپاره د یوه تله به خو ډېره غټه تله به یا د هر عمل به ځان له تلې د روژې به ځان لئ د مونځ به ځان لئ او د ښایسته او اخلاقو به ځان له تلې دنیا کې مونږ ګورو که د جوارو د غنمو ځان له تله ده د لرګو ځان له ده او د سرو زرو ځان له تله ده دغه شانتې قیامت کې به الله مختلفې تلې ودروي وان اعمال بني آدم او د اولاد آدم چې څومره عملونه دي وقولهم خبرې دي یوزنو دا ټولې به تللی شي سوچ کوه زما او ستا عمل زما او ستا خبره دا به تللی شي زما او ستا عمل زما او ستا هره خبره که ته حجره کې ناست دي او ګډې وډې وې سوچ کوه دا ټولې به د قیامت په ورځ تللی شي د دې جواب به ورکوي وقال مجاهد امام بخاری رحمت الله علیه عادت دا دی چې یو لفظ راوړي د هغې مناسب ذکر کوي قس د دې مناسب هغه قسطاس دی مجاهد رحمت الله علیه فرمایي قسطاس دا رومي ژبه د عدل او انصاف ته وایي په دې کې دې خبرې ته مې اشاره راغله قرآن پاک کې د عربۍ نه علاوه نور الفاظ هم چې دی هغه شته قرآن پاک کې د عربۍ نه علاوه نور کلمات هم شته دي علامه سیوطي رحمت الله علیه 111 کلمات را جمع کړي دي 111 کلمات را جمع کړي دي قسم مصدر دی د مقصد امام بخاری الله ډېر لوی مقام ورکړی دی د صرف په باره کې امام بخاری عجیبه نقطې ذکر کوي قسم مصدر دی اسم فاعل مقصد دی اسم فاعل مقصد راشي نو معنی د عدل ده او اسم فاعل قاصد راشي نو معنی د مقصد عدل ته وي او قاصد ظلم ته وي دواړه قرآن کې استعمال شوي ان الله يحب المقسطين
واما القاسطون فكانوا لجهنم خطبا ظالمان دا به د جهنم خشاک. نو کس مصدر اسم فاعل مقصد. علماء حضرات بدی پوئیگی چه اسم فاعل مقصد شو او دا خود مزیدو نده آقیست دا مجردو نده مجردی دا یو باب نده او مصدر دا یو باب نده او صغیر دا بل باب نده. رلان دی نکتیو تا دکلی دی ای بی حذف الزوائد دلتا حذف دا زوائدو ده چه امام بخاری قسط مصدر ویلے ده اصل ده اقصاد و زوائد حذف کری دی. وابي قال حدثنا احمد بن اشقاب دا سند مسلسل بالکوفیین دی دیکھ ټول د کوفی علماء ذکر دی. دا امام بخاری او کمال دی بعض کوي المسلسل بالقصات دې سند کې ټول قاضیان ما ذکر کړی دي. او چاته المسلسل بالآبا پلا زوی روایت کې د پلار نه زوی روایت کې د پلار نه زوی روایت کې د پلار نه دا د امام بخاری کمال دی. نو دا مسلسل بالکوفیین دی او عجیبه نکته ده. اول حدیث روړی دی د انما الاعمال بالنیات دا غیر راوی دی حمیدی. آخری حدیث راوړو کلمتان خفیفتان د دې راوی دی احمد. دا دوارا دا حمد ندی اشارہ دا فاضل اے عالمی تب ہر وقت دا اللہ حمد ادا کے اے دا فاضل پلارا اے دا فاضل سخر یا خاوند تدا اللہ حمد ادا کا چستا پورتا علم راگے او دیتا اشارہ دا چھے فاضل کتا دی علم مالی عملوں کو اللہ بتالا مقام دا حمد در کی مقام دا محمودیت بدر کی خل بستا تعریف چه دیگر کی. او دویم عجیبه نکته دا حمیدی دا مهاجر دی او احمد ابن اشقاب دا انصاری دی. اشاره دا چه دین راغلی دی پا هجرت او پا نصرت سره. تبلیغ والا حضرات چه سم فرمائی مکی خلقو هجرتو کو مدینی خلقو نصرتو کو دین په ټوله دنیا کې عام شو. یو جماعت به هجرت کوي اول جماعت به نصرت چې دی هغه کوي. او به عزتمندو مهاجر اول راوړو اشاره ده چې اول به هجرت کوي اول به د دین لپاره مهنت کوي. دا علماء حضرات ګورئ دا څوک لاهور ته تللی دي څوک کراچۍ ته تللی دي هجرت یې کړی دی څوک پېښور کې علم یې زده کړی دی علم نه بعد الله دوی دا الله نصرت دوی سره شامل شو. او دی خبره ته اشاره ده چې دا انما الاعمال بالنیات حدیث راوی عمر رضی الله عنه دی او د دې حدیث راوی ابو هريره رضی الله عنه دی. دا دواړه مهاجر دي او عمر رضی الله عنه د مکې نه هجرت کړو او ابو هريره رضی الله عنه د دوس قبیلې نه هجرت کړو. دین د پاره خروج ضروری دی. تبلیغ والا وی کنه وای کور کې څوک مولا کیږي نه دین د پاره بوزي دین د پاره چتا اوزي کور پرې دی بچی پرې دی خپل ګرم او یا کمره چې دی هغه پرې دی دین باندې مال ولګي بدن ولګي او د دین عظمت بستا حضرت راش به د دین باره کې څوک خبره کوي د شریعت خلاف ته هغه منلو ته تیار نه او څنګه څه په مولا سي ورچو و یاره وای دین پیگا مولا سے بے پیگا منگ دا دین سارا سکار دے نئی عزتمندو دین دا ایواز دا مولا سیب دا پیر سیب او دا امیر سیب کانا دا دا طول مسلمانانو کار دے. طول مسلمانان با صحیح عقیدت دا کئی او طول مسلمانان با صحیح عمل دا کئی. دیو جنا دوارا اول و اخیر کے صحابہ چی روڑی اگا مہاجر دی. وابي قال حدثنا احمد بن اشلاب قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن قعقاع عن ابي زرعة عن ابي هريرة رضي الله عنه داخل سند شو قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان دو كلمي دي حبيبتان الى الرحمن دا الله ډېر خوښ دي دو کلمې دي او دا الله ډېر خوښ دي
دا خبر مقدم او رسو سبحان الله و بحمده دای مبتدا ده او خبری ویدی ده پارا مقدم کرده ده چه شوق پیدا چه مبتدا تا دو کلمی دی اللہ تا دیر گرانی دی پجبہ باندی آسانی دی قیمت کی با دیر درانی وی دار چاپا زین کراچی دا کمی کلمی دی نو کلمتانی دو کلمی دی حبیبتان اللہ تا دیر محبوبی دی محبوبیت سے مانا محبوبیت مانا دا دا سو کے وائی دا اللہ تا گران نے سو کے چوائی دا سرے دا خزا دا اللہ تا محبوب شی او دیم مانا دا محبوبیت دادا چه کلمی مختصری دی و اجر و ثواب دیر زیادتی خفیفتانی علی اللسان پا جبابان دی اسانی دی سکیلتانی درنی دی پا قیامت پورس پتلا قیامت پورس بڑیر درنیوی سبحان اللہ و بحمده سبحان اللہ العظیم تاسم وائی سبحان اللہ و بحمده سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ و بحمده سبحان اللہ العظیم دا دیر اللہ تا محبوبی دی دا کلیمی عزت مندو دا خبر میں دتا اجمالا اسی سرسری وکڑی یو خبرتا تفصیل کوما چاگا وزن دا عمل لی قیمت پا ورد باندی با اعمال تلیلش طلبا دا پولیس رات دا پاسا ولاری او عمل چی تلیلشی آدم علیہ السلام بم ولاری عزرائیل علیہ السلام ملک الموت بم ولاری جبریل علیہ السلام بم ولاری اوزمنگ اوساس خوب پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بم ولاری آدم علیہ السلام بزکا ولاری چلچاز بھی پا جیل کی او آخری فیصلی یا با جیل تزی او یا با ریحاش پلار و خپلوانی زکنا نو آدم علیہ السلام با بحیثیت پلار ولاری ازما کم بچی جیل تزی او کم بچی جنت تزی اللہ دے منگ دا جیل نو ساتی اللہ دے منگ جنت تبوزی او دا جنت لار باندے اللہ منگ روان کی جبریل علیہ السلام بزکا ولاری چه دنیا تا قانون آگر روڑی سپریم کورٹ کے چیو اہم کیس وی لاغی فیصلہ کی گنو وکیلان طول موجود وی زکا آگا دا قانون ماہر وی جبریل علیہ السلام بولاری زکا دا قانون ماہر دی او ملک الموت دا مرد فرشتہ بم ولاری زکا جد چکل فیصلہ کی پولیس رپورٹ غاری عزرائیل علیہ السلام ملک الموت پر رپورٹ پیش کی چه ما دا پا دے وقت گرفتار کردی دن ما روح پا دے وقت اگستے دا پا منز ولارو دا بازار کیو دا درس قرآن کیو درس حدیث کیو پا دے وقت بددنا روح چه دن ما روح اگستے دے دبارا دا گناہ دا مجالس و نزان ساتی اس پتہ نہیں لگے کہ دا وقت کی تانا روح واقلی نو ملک الموت با آگا وقت اقرار کی جدنا ما دی وقت کی روح اگستے ہو چدا دا گناہ پکار کے مبتلا ہو آوازمنگ اوساسو خوب پیغمبر محمد رسول اللہ بذکر موجودی چزید تعداد بددی امت تھی یوزلد نبی اسلام بی بینو نبی علیہ السلام نے تپوس کو یا رسول اللہ قیمت کے بمنگتا سا کم زی ملاوی گو چستا دیدار رکو تا اگورو نبی علیہ السلام تدریس اینو خودل نمبر 1 چرت عمل نامی ملاوی گی نمبر 2 چرت وزن دا عمل کی گی پولیسارات کے بزوالاری او نمبر 3 حوض کوثر باندے بزوالاری ما ساسو پا انتظار بای ما چه تاسو رزو بدر کم عزت مندو اعمال بتلیلیشی وز بمگا تاسو سوال کی چی تاسو دو دیر وقت ندر تراغلی و ناستی دا چه تلا خونشتا سادون عمل شو او تبا کی منس کی بات چه دلی ہوئی چکر دی پوکی اس عمل کم دی ثواب دی کم دی چشه بتلیلیشی عزت مند علماء حضرات فرمائی چی ابا فرشتو چکم لکل کری اگا بتلیلیش کاغذونا یادا سڑے بتلیلیشی درم اعمال لبا اللہ وجود ورکی
او د دې دلیل احادیثو کې شته کله چې نیک سړی قبر کې کېښودلی شي دله به یو نوراني چهره قبر کې راښکاره شي دا وایي ته څوک یې وایي زه انا عملک صالح زه ستا هغه نیک عمل یم بدعمله سړي ته به یو خوفناک شکل مخې ته راشي ته څوک یې وایي زه ستا هغه بد عمل یم نو اعمالو له به الله وجود ورکړي او بیا نن سبا خو تاسو ګورئ ګرمي او یخني دا تللی شي هلکه بدن کې شوګر دومره دی او بلډ پریشر یې دومره دی هوا کې نمي دومره ده ګرمي دونه ده دغه شانتې قیامت کې به م الله یو تله جوړه کړي چې اعمال به تللی شي بیا نبي علیه السلام فرمایل یو ځله تاسو ته داسې عمل وښیم چې د هغې اجر به د ټولو نه زیات وي څه شی دی ښایسته اخلاق حسن الخلق پیغمبر علیہ السلام فرمائے خیستہ اخلاق جگڑے نکے کنزلے نکے بدرد نوے نو د دې اجر او ثواب د ارسنه چې دی هغه زیات الله دې زموږ ستاسو اخلاق ښایسته کړي د اخلاقو جنازه خو وتې ده که دا علما نه وي او دا تبلیغ والا نه وي نو د دې بوډاګانو اډر کور کې بې وخت ذهنو چې دې کور کې وخت تېر کړی وي بعضې نوجوانانو کې دومره بد اخلاقي راغلې ده نوجوانان دې خفه کېږي نه یو د نت وجه ده د موبایل وجه ده دویم چې ملک کم حالات دي الناس علی دین ملوکهم وایي چې څنګه یې بادشاهي هغه شانتي عوام وي چې بادشاهي کنځلمار وي هغه خلق باندې تهمتونه لګوي دروغ وایي دوکهباز وي خلکو مګه شانتي چې دی هغه روان وي عزتمندو موږ او ستاسو اخلاق د الله ښایسته کړي د پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم اخلاق د الله زموږ نصیب کړي عزتمند آخري خبره امام بخاري دا باب په آخر کې ولې راوړو قیامت په ورځ باندې به ډېر اعمال وي وزن د عمل دا به د ټولو نه په آخر کې وي امام بخاري دا باب په آخر کې راوړو ونزع الموازین القسط دا حدیث کی ولې په آخر کې راوړو دا حدیث امام بخاري دوه ځله مخکې ذکر کړی دا یې درېیم ځل دی یا خو دې ته اشاره ده چې څنګه دا زما کتاب په دې الفاظو باندې ختم شو سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم الله دې زموږ د زندګۍ خاتمه په ذکر او په دین باندې راولي خاتمی د زندګۍ ته اشاره ده مړو خو به ټول کنه په دې حاضره جمع کې داسې څوک شته چې هغه وایي زه نه مرم مرګ نه څوک منکر نشته خو دا دعا کوئ چې یا الله خاتمه مې په ایمان باندې راولي امام بخاري په آخر کې سبحان الله وبحمدی سبحان الله العظیم باندې خپل کتاب ختم دویم تاسو ته به معلومه وي آخري صورت د قرآن کم یو دی اذا جاء نصر الله دا آخري صورت دی به اعتبار نزول نازل شوی دا آخري صورت دی دا قول د عبدالله ابن عباس رضی الله عنه دی اگر چې نور اقوال هم شته آخری صورت هغه اذا جاء دی الله فرمایي اذا جاء نصر الله کله چې د الله مدد راشي او فتح وشي خلقو ته به ګوري جماعت در جماعت به په دین کې داخليږي فسبح بحمد ربک اے زما محبوبه ته سبحان الله وایا آخری حکم سبحان الله امام بخاری خپل کتاب ختم کو سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم قرآن باندې عملی عمل چې دی هغه وکړه الله